چا سازش کړی دی نو الله وایي هغوی به زه ناکامه کوم، هغوی به زه ذلیله کوم، هغوی به زه رسوا کوم. نو الله یو مثال ذکر کوي چې کومو خلکو د الله جل شانه د حکمونو نه انکار وکړو او د دین اسلام خلاف مکر فریب وکړو، تدبیر وکړو، نو د الله جل شانه حکم ورله راغی، د الله جل شانه عذاب ورله راغی. نو د دوی آبادی چې دي هغه د پاسه پرې راپرېوتلي، هغه آبادی پرې راواچولې او چتونه پرې راواچول او دوی د لاندې چې دی ګیر کړل وهم من حیث لا یشعرون. د داسې ځای نه پرې دا عذاب راغی، دا حکم راغی چې دوی ته خبر هم نه و. او دا کافران دا لګیا دي د دین اسلام خلاف چې دې سازش کوي چې دین اسلام په څه طریقې سره بدنام کو، د دین اسلام خلاف څه سازش وکړو. دا ته خبر چې دی هغه ډېر به پکې خبرې څوک به نه خبر. پرون هم داسې یو واقع چې د هغه په 400 منډړي کې راغلی وه، یو بدبخت را لګېدلی او قرآن یې سیزلی دی. هلکه د بدبخته ظالمه نو قرآن تا ته څه ویلي دي چې ته قرآن سیزي؟ خو هغه بېله خبره ده چې څوک وایي چې یا لیونی دی یا منټل دی یا چرسي دی پوډري دی او بنګي دی، هغه خو خپله خبره ده. خو ده چې دا حرکت کړی دی نو دا بیا د چا په لیونی هم داسې هغه چې څه ویني نو بیا څه کوي؟ لیوني ته څوک څه ووایي داسې وکړه نو هغه به کوي بیا. او دا یهود نصارا قادیانیان دی لګیا دي داسې خلک ګوري او دا د دې مسلمانانو دا ایمانونه ګوري چې دا مسلمان په څومره اوبو کې دی. د مسلمان په دې یو خبره پسې یو شعائر الله پسې منګه چې دی حد وکړو، سپکاوی وکړو، توهین وکړو، نو آیا منګه د معاشره کې ګوري چې دا مسلمانان په څومره اوبو کې دي؟ دا مسلمانان چې دی په دې باندې څه اکشن اخلي او راوچتېږي او که نه؟ نو دا لګیا دي دی یهود نصارا همیشه دپاره لګیا دي. یو څیز دی د دین اسلام نه دی معاف کړی. نبی علیه السلام په شان کې ګستاخیانې کوي، څومره ګستاخیانې وکړلې. تېرو وختونو اولو چې دی یو داسې یو ګیم شام راایستلی و، د بیت الله شریف چې دی هغه خانه کعبه پکې جوړه کړې وه او بیبي چې دی بیبي کعبه به ورته ویل داسې یو وړوکې شان دغه جوړ کړی و، څه کارټون شان یې جوړ کړی و او بیت الله شریف شکل چې دی به منډې والي. نو دا چې دی دا اوس د مسلمانانو الحمدلله مسلمانانو کې اوس هم چې دی جذبه شته دي، هغه څیزونه ورله ختم کړه. اوس دغه څیزې چې دی راوچت کو نو د قرآن چې دی هغه بې حرمتي وکړله. قرآن یې چې دی وسوځاو، که لیونی هم دی، که دا چې دی پاګل دی، که دی چې دی چرسي او پوډري او بنګي دی. خو چې مسلمان نه هغه کې که تاسو د پوډریان هم وګورئ که نه نورې خبرې به ګډې وډې کوي، خو ور د قرآن باره کې داسې خبرې نشي کوي، حالانکې هغه داسې مضبوطې خبرې کوي تا به حیران کړي بعضې ټیم کې. د الله جل په ذات باره کې خبرې نه کوي، د الله جل په ذات به ښکلې ښکلې خبرې کوي. خو چې داسې حرکت کړی شوي دله څه لالچ ورکړی شوي یا ورته چا څه عمل ښودلي چې داسې وکړه چې څه کوي، نو بیا څومره چې دی هغه نقصان پیدا شي. دومره نقصان څومره چې تاڼې پکې ورانې شولې، ګاډي پکې وسوځېده، 2 کسان پکې مړه شو، د څومره نقصان چې دی هغه میلاو شو. خو دومره ده چې که غیر سازش که ټیک د نقصان میلاو شو هغه په خپل ځای د نقصانونه نور هم ډېر کېږي. خو دومره ده که د غیر سازش نو دا پته به ورته لګېدلي چې دا چې دی 1500 صدي روانه ده، خو ګوره مسلمانانو کې اوس هم جذبه شته دی په شعائر الله باندې چې دی هغوی ځان قربانولی شي. ګورې او دغه رنګې د قرآن بې حرمتي کېږي نو هغوی کې څه نه څه چې دی ایماني جذبه شته دی راوچتېدی شي. ګورې داسې قرآن چې دی هغه لاوارثه نه شي پرېښودلی، د قرآن وارثي شته دی، د قرآن چې دی حفاظت کولی شي. نو الله جل فرمایي دې خلکو چې کله د الله جل شانه د وحدانیت نه انکار کړی دی، د الله جل شانه د پیغمبرانو نه انکار کړی دی، د شاعر الله توهین یې کړی، الله وایي د آبادو هغه بنیادونه مې ورله ختم کړه، هغه بنیادونه مې ورله ختم کړه. نو بعضې مفسرین دلته کې چې دی دې طرف ته اشاره کوي چې یا خدا دې چې حقیقي کومه آبادي و الله ولا آبادۍ نه ختمې کړلي، او یا الله یو مثال ذکر کوي چې مکمل یې ختم کړه، د سبا هستې نه میټا وکړه. الله یې فرمایي تاسو د هغوی څه ګونګسارې څه حالت چې دی محسوسوئ، بس چې دا لویې لویې خبرې به یې کولې
چې یما خزیما نو آیا تاسو دغه څه حالات وسینه دغه څه आवाज اوري تاسو نه الله یې هغه ختم کړو نو اے اهل مکه یا عام اے د سور لسمی سوي انسانا کته چره د قران مخالفت کې ته چره د اسلام مخالفت کې نو ګوره تا هم د سبا هسته نه بده میټاو کوم د زمکه نه بده ختم